نن سبا خلق د اهل بیت علیهم السلام مبارکان اغوی سرا د محبت دعوه کا او پکار هم دا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ مبارکی افراد دی زمونږ او تاسو هم د دوی سره مینا او محبت دا د ایمان حصہ ده خو افسوس خبر ادا دا افسوس چې خلق د اهل بیت علیهم السلام سره د مینې او د محبت په آړ کې د صحابو ګستاخی کا صحابو پسې بدی ردی وای اغوی تا نعوذ بالله کم نظر کا او دا یاد لرئ داسی مینا او محبت یو طرف ته ما درته وی چې اهل بیت مبارکانو سره محبت دا د زمونږ د ایمان حصہ ده بغیر د محبت د اهل بیت علیهم السلام نه انسان کامل مومن کېدی نشي دا خبرم کولا واوري خو کو څوک اهل بیت علیهم السلام سره داسی مینا کا چې د صحابو ګستاخی وی پکې یا اهل بیت علیهم السلام سره داسی مینا کا چې د هغه په آړ کې او د هغه محبت په وجه باندې صحابو ته کم نظر کا یا ورته عام ښکاری یا ګستاخی کا یا ورته کم نظر کا دا یاد لرئ دا د اهل سنت و جماعه هیڅ کله عقیده نه ده او داسې محبت د اهل بیت علیهم السلام نه د الله په دربار کې مقبول دی او نه د رسول الله په دربار کې مقبول دی اس کلم دا محبت او نه په خپل انده اهل بیت علیهم السلام مبارکان خپل ځانونو سره داسې محبت خوخی داسې هیڅ کله نه دي چې داسې محبت خوخ کا چې په هغه کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ګستاخی او داوی مبارکانو بے ادبی دا محبت قابل قبول نه دی او دغه سه محبت دا شیطانی محبت دی دا د دین نه بهر محبت دی دا د الله په نیز باندې مردود محبت دی دا د رسول الله مبارک په نیز باندې مردود محبت دی اهل سنت و جماعه دا موقف نه دی دا خدا سے شوا لگا شیطانی توحید دا خدا سے شوا څنګه چې شیطانی توحید الله تقابل قبول نه وي